ګرانو کتونکو السلام علیکم. تاسو ته معلومه ده چې د شلم مارچ نه په دې مخ باندې حالات ډېر زیات بدلیږي په دې منطقه کې. په هغه ورځ باندې امریکې یو غټ هیات راغلو کابل ته، هغه ملاقات کړو او د هغې نه وروستو او د هغې په نتیجه کې خو په هغه ورځ باندې که یو امریکایي قیدي طالبانو پرېښو نو په بل طرف ته د دوی ترمنځه څه ژمنې هم شوي وي. په دې ژمنو کې ټول نه غټه خبره دا وه چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ چې کوم سفارتي تعلقات دي د دې د بحال کېدو فیصله شوې وه او ژمنه شوې وه. اوس اطلاعات دا دي چې یو امریکایي وفد نن سبا بیا کابل ته را روان دی او هغه به هلته کې په کابل کې د امریکې چې کوم سفارت چې کوم په 15 اګست 2021 باندې تړلی شو د هغې د کلاولو جایزه اخلي. همدغه شان د امیر خان متقي چې کوم د افغانستان وزیر خارجه دی، هغه هم په دغه ملاقات کې امریکایانو ته خواست کړو چې په واشنگټن کې او په نیویارک کې چې کوم سفارتونه دي نو دا د دوی ته حواله کړي. دا وړه خبره نه ده. دا که داسې وشي نو د دې به په دې منطقه کې په کوم سیاسي حالات دي نو په هغې باندې به ډېر زیات فرق راځي او کېدای شي چې د دې تر مخه دلته کې په دې منطقه کې د هغه چې کوم زوړ جنګ و نو هغه په یو نوي طرز کې پیل شي. دلته کې که تاسو وګورئ نو په افغانستان کې نن سبا افغانستان د امریکا، د روس او د چین د مفاداتو یو مرکز جوړ شوی دی، خو ورسره دې سره د پاکستان هم ډېر زیات مفادات دي او پاکستان هیڅ قسمه په هیڅ وخت کې د افغانستان د حالاتو سره لا تعلق نشي پاتې کېدی. که تاسو وګورئ نو د شلم نه وروستو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هم اړیکې تقریبا تر ډېر څه حده پورې ښه کېدو طرف ته روان دي او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. که چېرې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات ښه شو، اړیکې ښه شو، د دې دواړو هیوادونو خلکو ته معیشت ته به ډېره زیاته فایده رسي. اوس دې ساعت کې په پاکستان کې چې کوم میشته افغانان دي نو هغوی ته ویل کېږي چې تاسو ځئ او هغه خلک روان دي، خو د زیاتو افغانانو دا وینا ده چې موږ د یو شیډول لاکي، ځکه چې دلته کې په پاکستان کې د افغانانو ډېر زیات تجارت دی، ډېر زیات جایدادونه دي، نو هغوی که دغه شان هغه د هغې نه هغوی لاس په سر شي نو د دې نه به د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تعلقات دي دا به نور خراب شي، خلک به خفه. نو پکار دا ده چې د دواړو هیوادونو مشران په خپلو کې کینی او داسې یو شیډول جوړ کړي چې دا کوم افغانان دلته کې میشته دي دا د یو مرحلهوار د دوی واپسي وشي نو دا به ډېره ښه وي. شمیم شاهد، میدان ډیجیټل، پېښور.